چې کله نبی علیہ السلام دنیا نه ته وفات کېدو خلق سره فکر وي د نبی علیہ السلام د بیبیانی به د نبی علیہ السلام د وفات نه سکی پس سکی د انبیاء مال خطول صدقی ای کې خو میراث شته دی نه نبی علیہ السلام ویزا عبد الرحمن ابن عوف چې دی به د ازواج مطهرات کفالت پدې کی دا نبی علیہ السلام وی دته هغه وخت کې و دعا وکړه وی اللهم اسقي عبد الرحمن ابن عوف ربا عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ باندې اسکي من سلسبیل الجنه ربا په جنت کې چې کوم چینه دا او دا غینم سلسبیل دی وتسمى سلسبیل قران کې شته دی دا ډیره خیسته چینه ده په جنت یو خیسته چینه ده ډیره رفیق چینه ده نبی علیہ السلام وی رب په عبد الرحمن ابن عوف باندې د سلسبیل چینی نو بوس کړه بس علما وی دا نبی علیہ السلام فرمایل دې کې معجزه و اشاره و چې دې بد ازواج مطهرات او کفالت وی هغه ورته یو باغ ورکه د نبی علیہ السلام بیبیانو ته چې 40,000 دینار باندې بیا غبا خرڅ او په یو روایت کې 4 लाख راغلي دي نو علماوی دواړه ټیک دي 40,000 چې راغلي دي ناغه دینار او د سرو زرو او 4 लाख چې راغلي دي ناغه دراهم او د سپینو زرو دومره یو غټ باغ د نبی علیہ السلام بیبیانو ته وقف کوي دا بس تاسو د معاش ذریعہ صحابه کرام ډیر په نبی علیہ السلام وایي د احد موقع سعد رضی الله تعالی عنہ غشي ولي غشي ارمي نبی علیہ السلام ولراغه وی سعد یا سعد ارمي علماء وی دا یو صحابي دی عجیب فضیلت الله ورکړي چې نبی علیہ السلام بچاته وی زما پلار دی پتا قربان شي چاته وی زما دی مور پتا قربان شي وی دا دسی صحابي دی چې د مور او پلار دواړه جمع کړل د غشي وشتو نبی علیہ السلام ورته وی ارمي یا سعد ارمي سعد غشي ولا فداك ابي و امي سعد تغشي ولا زما دي مور او پلار دواړه پتا قرباني سعد فداك ابي و امي زما دي مور او پلار دواړه پتا قرباني ارمي سعد غشي ولا د احد په موقع باندې مما غشي وشته یو صحابي دی داغه په وجود باندې یوش زخمونه ولګیدل د احد په موقع باندې ادا خپای پکې ولګیدل بیا به دې ګډ ګرځیدو ګډ بغرزید ډیر بختور صحابه بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وی نبی علیہ السلام یو ورځ د شپې یو شپه ودده په دې په خوب کې راویښ وی چې کاش یو صحابي وی چې نن زما پیرداری کړي وي چې لکه زه ودوي وی دې کې د وصلې شړنګ راغی نبی سلام ورته سو کې افلانې یم کنه راغله مستا چوکیداري ته ولاړم نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه او جو خود شوې چې زپلانې صحابي راغله دي خزما چوکیداري ته ولاړ امام الانبیاء بودو صحابه کرامو به چوکیداری کو خبر بنو صحابي براغله چوکیداري ته بد امام الانبیاء ولاړ صحابه په امام الانبیاء باندې ځانونه قربان کړ ځانونه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم قربان چې اخیری وخت نبی علیہ السلام فرمایل وی ټول دی جمعات طرف ته چې رچا دروازې دي دا بند دي مگر د ابوبکر صدیق دروازه ته نه کولا او په دا ما ته کولا او پرته او صحابه ته به لو كنت متخذا خليلا كما خليل نیولې نو لتخذت ابا بکر خلیل ما با ابو بکر صدیق خلیل نیولیو خوستا سملګری د الله خلیل لزد الله خلیل یما کنه کما خلیل نیولې لتخذت ابا بکر خلیلا ما با ابو بکر صدیق خلیل نیولیو خو زد الله خلیل ما زد الله دوسی ما ورنما با ابو بکر صدیق د ځان د پاره خلیل نیولیو ډیر مين ور سره صحابه کرام وکړل صحابه کرامو به خپل ځانونه قربان کړل خپل بچی په قربان کړل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیر مینه وکړل یو صحابي وای علی رضی الله تعالی عنہ وای زما وخت د نبی علیہ السلام خلی ته بالکل نږدې
وای دې سي په وخت کې راته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې علي طلحه او زبیر چې دي کنه دا دواړه به جارایا فل جنت، دا دواړه به زما ګاونډیا دي په جنت کې. خاص زبیر او طلحه دا به زما په جنت کې ګاونډیا دي. دا دواړه به په جنت کې ګاونډیا دي. وای دا غوږ مې ولا بالکل خلی مبارکي تدیس دی چې په دې غوږ کې راته دا خبره وکړه چې دا دواړه به په جنت کې زما ګاونډیا دي. دا دواړه به زما د جنت ګاونډیا دي. داسې بختور صحابه چې په امام الانبیاء ځانونه قربان کړل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به مینه او محبت کوخه. علما وایي چې څوک په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د ورځې 1,00,000 پیری درود شریف وي، خو چې ګستاخی برداشت کوي کنه درود په 1,00,000 پیری وي، خو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګستاخی وشي او دې په سغوخ په نه رپي کنه او دې خ یخ زړه ناسي او دا برداشت کوي، دا په لکونو درود چې دی دا اسی پاروات تللی دی، دا اسی وړیا تللی دی، د دې لاکو